باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك، ده رسول الله سيراده وپدی باندې چې دا جمع کولا. قال أراد الله يخرج أمته، اراده داوا چې حارج کې وانه چې امت خپل د امت نه د حرج د پورته کېدو اراده وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جمع سره. اوس د دې روایت کې خدایو خو یخرجا په دې کې بعضی علماء امته الله یخرج امته ضبط کړی دی، او دویم ضبط په دې لفظ کې هغه دا دی چې الله تحرج امته، نو دا دواړو تقریبا معنا یو ده. تحرج امته په تکلیف کې نشي قوم د امت، او الله یخرج امته به مفعول وي چې د رسول الله حرج کې وانه چې د خپل امت. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې د دې حدیث د لاندې لیکلي دي چې وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فيجوز الجمع بين الحذر للحاجة مطلقا لكن بشرط لا يتخذ ذلك عادة. بعض علماء دغه ویلي دي چې حاضر کې چې سفرم نه مرضم نه او مطرم نه او ته جمع کې دام جایزه ده د بل یو حاجت د وجنه، د حاجت مطلقه د وجنه، خو شرط پکې دا دی چې لا يتخذ ذلك عادتا. او پرون منګ ویلیو چې دا رای د بعض علماو دا او دا اولا رای دا په دې باب کې چې علماو ورته ذهاب کړي، ظاهر د دې حدیث باندې عمل کړي. امام ترمذی رحمه الله د خپل کتاب په آخر کې دا لیکلی دي چې دا ټول روایات زما په دې سنن کې چې ما را جمع کړي دي، نو دې دا ټول معمول بها دي، عمل پې کړی دی علماو په امت کې بعض خلکو. خو صرف دو روایات په دې باب کې دي چې په هغې باندې امت کې چا عمل نه دی کړی. یو دغه روایاتونه هغه روایت دی چې امام ترمذی ذکر کړی دی چې اذا شرب الخمر، کله چې یو سړی شراب وڅکي نو فجلدوه فإن عاد في الرابعة فقتلوه، که څلورم کرتی شراب بیا وڅکل نو بیا ووژنئ. نو په دې باندې د فقهاو نه چا عمل نه دی کړی چې د شرابو په څلورم کرت څکلو کې قتل لازمیږي. او دویم دا حدیث دی چې دلته را نقل دی چې ابن عباس رضی الله عنه نه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع وکړله په مابین د ظهر او د عصر کې
د مغرب او د عشاء کې من غیر خوف ولا سفر ولا مطر دا جمع وکړه نو دی باندې د یو فقيه د فقهاو نه عمل نه دی کړی او بیا امام ترمذی رحمه الله په کتاب العلل کې ویلي دي چې وقد بینا علة الحديثين جميعا في الكتاب وما بیان کړی دی د علت د دې دواړو حدیثینو په کتاب کې ما علت بیان کړی چې ولې په دې باندې فقهاو عمل نه دی کړی نو کدلته موږ په دې روایت کې وګورو نو امام ترمذی کوم علت د دې حدیث د پاره نه دی بیان کړی چې دا حدیث غني کمزورې دی یا ثابت نه دی وګوره امام ترمذی رحمه الله کدی حدیث د پاره درجه د حدیث نه د بیان کړي خو حدیث اتفاقا صحیح دی دا حدیث بخاری نقل کړي مسلم نقل کړي ابو داود نقل کړي موطا امام مالک نقل کړي ټولو کتابونو د امهات السته دا حدیث نقل کړي دي او بالکل سندن صحیح دی قال ابو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه ابن عباس نه په ډیرو سندونو را نقل شوی دی رواه جابر ابن زید جابر ابن زید هم دا حدیث نقل کړي چې د جابر ابن زید چې ابو شعثا او توي دا روایت بخاری او مسلم نقل کړي دي دا روایت په سند د سعید ابن جبیر سره راغلی دی لکه دلته په دې ترمذی کې دا روایت بینه د سعید ابن جبیر امام مسلم هم نقل کړی دی دا روایت د عبد الله ابن شقیق عقیلینا را نقل شوی دی او هغه د عبد الله ابن شقیق عقیلی دا روایت چې دی هغه مسلم نقل کړی دی نو دا سند بالکل د دې حدیث چې دی دا صحیح دی دلته کوم علت امام ترمذی نه دی بیان کړی او الته کتاب العلل کې دا حواله ور کړی دا چې ما د دې د نه عمل علت بیان کړی دی وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا کې دې شی د امام ترمذی رحمه الله غرض چې ما علت بیان کړی دی د ترک د عمل په دې حدیث باندې هغه دا روایت دای چې د ابن عباس نه لکه دا روایت چې راغلی دی نو داسې د ابن عباس نه یو معارض روایت را نقل دی د دې روایت سره هغه معارض روایت دا دی چې لاندې ذکر کوي حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر دا حدیث د نقل کړی دی او کېدای شي چې هلته په کتاب العلل کې چې دا وایي چې ما علت بیان کړی دی د دغه روایت نو هغه دا علتي چې د دې سره د ابن عباس رضی الله عنه نه یو روایت معارض راغلی دی نو که دا غرضي نو دا خو صحیح ځکه نه ده چې معارضه چې کېږي نو کم نه کم د روایات دواړه خو بس صحیح په درجه کې کړه دلته خو دا دویم روایت د ابن عباس رضی الله عنه دا ډیر زیات کمزورې دی په دې کې دا حنش چې دی د نوم دی حسین ابن قیس رحبی حنش د لقب دی او دا حنش ویل کېږي ویا په لغت کې دا یو نوع ده د نش انتهایی درجه ضعیف راوی دی امام بخاری وی احادیثه منکره او داسې امام عقیلی رحمه الله وی چې دا حدیث د
چې دا کومې ویلې چې من جمع بین الصلاتین فقد اتا بابا من الكبائر لا يتابع عليه ولا اصل له ویلي حدیث. نو دا روایت انتهایی ضعیفه دی. دغه علت که دا علت یادوي نو دا علت کمزوری دی. البته هغه روایت دویم چې یاد کړی دی چې د شارب د خمر په باره کې دی، نو د هغه روایت صحیح دی چې په هغې چا عمل ځکه نه دی کړی چې هغه روایت کمزوری دی او په هغه منسوخ دی او فقهاو پې عمل نه دی کړی او دا روایت خو صحیح روایت دی. نو دا خبره د امام ترمذی رحمه الله چې ویلي دي چې په دې باندې په فقهاو کې چا عمل نه دی کړی، نو دا خبره د امام ترمذی رحمه الله صحیح نه ده. ځکه چې که د عمل مقصد دی چې په ظاهري چې عمل نه دی کړی خو بیا هم صحیح ده، خو که د معنا دی چې امت بیخي په دې کې په دې حدیث عمل نه دی کړی او عمل یې پې کړی دی، مختلف تعویلات علماو کړي دي. امام مالک رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی او په هغې کې دا ویلي دي چې من غیر خوف ولا مطور، هغې من غیر خوف ولا سفر ذکر کړی دی او بیا ویلي دي چې کیدای شي چې دا قال مالکون ارا ذلک کان فی مطور، زما رای دا ده چې دا په باران کې نو هغه دا تعویل کړی دی. مختلف علماو د دې احادیث مختلف تعویلات کړي دي او عمل پې شوی دی، امت په دې باندې عمل کړی دی. البته که غرض د دای چې ظاهر د دې روایت باندې چې عمل نه دی کړی نو ما تاسې ته وښودو چې په ظاهر د دې روایت باندې هم عمل شوی دی. بعضې علماو چې څوک په د دې حدیث په ظاهر عمل نه دی کړی، یو ګوره جمع بین الصلاتین منګه خبره وکړله چې جمع صلاتین بلا عذر او عذر دغه درې شیانو ته ویلی کېږي. د دې نه په دغې کې جمع بین الصلاتین د ائمه ثلاثو په نزد جایزه ده. په مطور او سفر کې درې واړه امامان جایز وي او په مرض کې ورسره صرف امام شافعي رحمه الله جایز وي. او اوس د دې نه علاوه د نورو عذرونو د وجې نه دا امامان جایز نه وي. نو چې دا امامان جایز نه وي نو دوی بیا د دې حدیث نه تعویل څه کوي؟ نو یو تعویل خود کړی دی امام مالک رحمه الله چې هغه وایي چې ارا ذالک کان فی مطور، زما رای دا ده چې دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمع چې کړې وه دا په مطور کې وه. نو په هغه درې عذرونو کې عذر راغی وي. دلته خو دا تعویل د امام مالک ځکه صحیح نه دی چې که په بعضې روایتونو کې په صحیح روایاتو کې دا من غیر خوفین ولا سفرین راغلی دی، نو دقسې په صحیح روایاتو کې من غیر خوفین ولا مطورین راغلی دی. لکه څنګه چې دلته د سعید بن جبیر په دې روایت کې دلته په خپله من غیر خوفین ولا مطور دی. نو په دې کې دا تعویل به څنګه کې چې ارا ذالک کان فی مطور، دا تعویل خو بیا نه صحیح کېږي. نو تعویل د امام مالک رحمه الله سره د خلکو موافقت نشته. دویم تعویل چې په دې باب کې علماو کړی دی نو هغه دا دی چې دا په صورت د وریځ کې و، د وریځو صورتو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ماسپښین لمونځ وکړو نو نور لږ راکاره شو چې ویې کته د مازدیګر د لمانځه وخت، نو سمدس پسې پاڅېد د مازدیګر لمونځ یې وکړو. نو دا فی صورت الغیم د وریځې په صورت کې و. خو دې تعویل سره هم د علماو اتفاق نشته دی. هغه وجه دا ده چې ټیک ده د ماسپښین او د مازدیګر په منځ کې دا کیدای شي، خو د ماښام او د ماخوستن په منځ کې خو د ورځې راتلل او د ورځې پورته کېدل کې خو بیا دا نه معلومیږي چې دا ماښام دی او دا ماخوستن شوی دی. بیا هغې کې دا تعویل خو نه چلیږي. دریم
تاویل هغه دی چې هغه تاویل ته دا دغه وایي دا شارح عبدالرحمن مبارک پوری صاحب چې دا تاویل د ټولو تاویلونو نه زما په نسبت باندې اولا دی او هغه تاویل دا دی چې دالته رسول الله چې کومه جمع کړې ده په مدینه کې په غیر د مطور نه او په غیر د سفر نه نو دا جمع سوری وه دا جمع سوری وه دې ته ترجیح ورکړی د امام شوکاني رحمه الله هم چې دا راجحه خبره ده او هغوی وایي چې په دې باندې دلیل هغه روایت دی د نسائی چې هغې کې داسې راځي امام نسائی د عبدالله ابن عباس نه دا روایت نقل کړی دی چې صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كما طریقه باندې اخر الظهر وعجل العصر تاخیر د ظهر وکړه او تعجیل د عصر وکړه واخر المغرب وعجل العشاء تاخیر د مغرب وکړه او تعجیل د عشاء وکړه اوس دا په خپله په دې دلالت دی چې یو کې تعجیل کړی دی بل کې تاخیر کړی نو کومه جمع ته جوړه شوې ده جمع سوری جوړه شوې ده امام شوکانی رحمه الله وایي په دې حدیث ابن عباس رضی الله عنه کې ما ته دا تعویل متعین ښکاري او دې ته ترجیح ورکړي د مبارک پوري صاحب هم خو په دې حدیث کې دوی منکر نه دي د جمع بین صلاتین نه صرف د دې صورت کې چې جمع بین صلاتین بلا عذرین چې نه مطوری نه سفری او ته جمع بین صلاتین رسول الله کړی دا وای دا جمع حقیقتا نه و دا کومه جمع وه او دغه تعویل احناف بیا په ټولو جمعو کې کوي که مطور هغوی عذر نه ګڼي سفر عذر نه ګڼي مرض عذر نه ګڼي هغوی وایي چې په غیر د مینا او د عرفې نه چې کومې جمع راغلي دي دغه ټولې جمع سوري دي هغه ټولې جمع باندې هغوی تعویل د سوري کوي د سوري جمع دای چې هر یو مونځ په خپل خپل ټیم کې وشي خو طریقې دغه لکه د نسائی په روایت کې یو مونځ وروسته وخت کې وکړي او بل مونځ په اول ټیم کې وکړي نو دواړو نه صورتن صورت د چا جوړ شي د جمع جوړ شي نو دلته چې ابن عباس رضی الله عنه ویلي دي چې من غیر خوفین ولا سفرین نو مراد چې کومه جمع ده جمع سوری ده او پنځم تعویل هغه چې ما درته وویله چې دا د اکثر علماو دا حمل کړی دی بلکې امام احمد حمل کړی دی په عذر د مرض باندې صرف دا یو تعویل دی څلورم او پنځم تعویل هغه چې مخکې مونږ ویلي چې ظاهر د دې حدیث باندې عمل کړی دی او ویلي دي چې جمع جایز ده په حضر کې جایز ده په غیر د مطفره جایز ده خو د حاجت د وجه نه هغه به دغسې حاجت نه چې دا کوم مطور او سفر د رسول الله نه رانقل دی د دې حاجاتو نه علاوه د بل یو حاجت د وجه نه جمع کولی شي خو شرط دا دی چې لا یتخذه عادتا او دې ته ذهاب کړی دی په تابعینو کې امام ابن سیرین دغه رنګه دې ته ذهاب کړی دی په اصحابو د مالک کې امام اشهب دا امام خطابی رحمه الله دا مسلک دا ابو اسحاق مروزی بیان کړی دی د امام قفال بیان کړی دی او دا یو جماعت د اصحابو د حدیث نه دی ته ابن منذر غوره ویلی دي نو دی علماو په ظاهر د دې روایت باندې عمل کړی دی چې جایز دی خو سړی بیا په طریقې د عادت سره نه نیسي چې سړی په عادت طریقې سره وشي البته زمونږ د احنافو سره چې سړی یو ځای شي نو دوی دا حدیث ضعیفه چې دا دلته راغی د عمر رضی الله عنه دا روایت چې د حنش په روایت سره دی او دا به درته ډېر وایي فقد اتا بابا من ابواب الکبایر د دې نه علاوه امام محمد رحمه الله
په موطا امام محمد کې هغه حدیث نقل کړی دی په طریقې د بلاغ سره. بلغنا عن عمر بن الخطاب انه كتب في الافاق ينهاهم ان يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم ان الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. دا په موطا امام محمد کې روایت دی په بلاغت سره هغه نقل کړی دی. او بیا وروسته ویلي دي چې اخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. سند یې بیان کړی دی. او دلته دا روایت چې دی دا روایت هم چې د ابن عباس رضی الله عنه راغلی اگر که سند د چا دی کمزوری دی خدا مانعین وی چې دا دواړه هغه روایت او دا روایتونه چې دواړه یو بل ته ضم شي نو د دې نه قوت پیدا کیږي. خو حق دا ده چې ټیک د دغه روایت که صحیح شي دا روایت هم موږ صحیح واخلو هغه روایت هم صحیح واخلو نو دا د هغه څوک چې جمع بین الصلاتین جایز وای د هغوی باندې رد نه راځي. ولې نه راځي؟ د هغوی خلاف نه راځي ځکه دلته په خپله په دې روایت کې د ابن عباس رضی الله عنه هم راغلی دی چې من جمع بین الصلاتین من غیر عذر په غیر د عذر نه او په غیر د عذر نه خو د هیچا مسلک هم نه دی چې په غیر د عذر نه به جمع بین الصلاتین جایز شي. نو دغه روایت چې کوم د عمر دی په موطا امام محمد کې چې ان الجمع بین الصلاتین فی وقت واحد کبیرة دغه روایت هم د من غیر عذرین په باره کې دی لکه څنګه چې دا روایت من غیر عذرین په باره کې دی. نو په دې باندې به تطبیق هم راشي د روایاتو په منځ کې چې دا د بغیر د عذر نه جایز نه دی البته د عذر په صورت کې جایز دی. والعمل على هذا عند اهل العلم الا يجمع بين الصلاتين الا في السفر او بعرفه. ورخص بعض اهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض او دا مسلک د احمد اسحاق دی. وقال احمد اسحاق امام شافعي سے بھی په مرض کې نه مني. وقال بعض اهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر لکه دا د مالک صاحب هم وایي امام احمد هم وایي شافعي صاحب هم وایي چې مطر کې جایز دی. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق ومالك ولم ير الشافعي للمريض ان يجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في بدء الاذان. ابتدا د اذان اول د اذان شروع. علما وی بدء د اذان دا په سنه 2 هجری کې حافظ ابن حجر لیکلی چې شروع شوی ده د اذان ابتدا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه او عینی لیکلی دي چې په اول کال د هجرت باندې اذان مشروع شوی دی. او په دې باب کې د